बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेम स्तासुर और स्तासु मलगरे इलियास सहारा मलगरो रोان यो दा लडन डेरे हाके बाबाजी ला कम चितासो दनन समुदा वड़ांदे आगा प्रोग्राम कतले उची बाबाजी कम पर 50 रुपए किराया बानी साइकिल रागस्ते हो पागे साइकिल वे पुले खर्चवले कबाड़ मबाड़ बे रगंडा आगा बाबाजी बीमार हम वो द उम्र तकाजा हम बचाने हम दासी द मजदूरैनो कोर हम प्रदेव आगा जवने सुमर द सख्त सरो تاسو هغه پروګرام لیدلی او کوم مسافرو چې هغوی له پیسې را لېږلي دي ورځو به هغې باباجي له په هغې پیسو باندې مونږ څه کړي دي ستاسو سره به هغه لیسټ هم پړاوه څونه پیسې راغلي دي په څه طریقه باندې لګېدلي دي څنګه استعمال شوي دي هغه باباجي ته ستاسو هغه را لېږلو پیسو نه څومره پیدا وشوه آیا په هغې 10 روپو 100 روپو 10 ریاله باندې به باباجي مخ په وړاندې ژوند څومره بدل شي د هغه زندګي به مخ په وړاندې څومره بدلاو به پکې راشي بابا چې کوم د 50 روپۍ کرایې سایکل راغستی و هغه حالات هم تاسو لیدلی ستاسو د هغه 10 روپو 10 ریالو نه بعد د بابا نن څنګه حالات دی هغه به هم تاسو ته ښایو تاسو هغه لیسټونه به هم شیر کوو دا وخت کې مونږ ولاړ یو د هلډن ډیری زه هغه شا باندې تاسو کتی شئ هغه خوړ دی دا د شاډن لاره هم تاسو ته ښکاري هغې بابا له به ورځو ستاسو هغه رالیږلې خوشحالۍ به ستاسو سره شریکې کوو تاسو له به درکوو یو ډېر غټ سرپرایز بابا نن په څه حالاتو کې دی زموږ سره اوسئ फिरकों की न तरफदारी करूँगा मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा जिसने एक इंसान को बचा लिया जिसने पूरी इंसानियत बचाई है मैं बीमारों की तीमारदारी करूँगा मैं मुफलिसों की मददगारी करूँगा मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है मुझे इंसानियत की ملګرو مونږ راورسېدو د بابا خواله څنګه چې تاسو ته ویلي تاسو ته به درکوو یو سرپرایز نو هغه سرپرایز تاسو کتی شئ بابا په دوکان کې ناست دی فریزر مو ته راوړی دی دا څونه پیپسیان تاسو کتی شئ څومره سودا ده غوړي دي دالونه چنې وغیره د سکول چې څومره کاپیانې کتابونه وغیره لګي جیومیټریانې او د کریانې څومره سامان دی نو الحمدلله ډېر یو بهترین دوکان دی او عام انسانانو چې کم زموږ په معاشره کې عام خلک ژوند تېروي انشاءالله د دې نه بعد به اوس بابا هم د عامو خلکو په شان ژوند تېروي خپلو بچو له به 200 روپۍ ورځ ګټي او ژوند یې د سهولت شو ځکه چې د سایکل ژوند تاسو لیدلی و هغه پروګرام هم تاسو لیدی شئ چې په بابا څومره خولۍ به یې دی او هغه لا موسم هم یخ اوس ګرمي را روانه ده د دې بابا حالات ډېر زیات وروسته ورځه کمزورۍ طرف ته روان و سایکل چلول نور د دوی د وس خبره نه وه او په هغې پروګرام کې نورې څونه کامیابۍ دی نورې څومره خوشحالۍ دی یو سرپرایز به در بل هم درکوو وړوکی غونته کې سرپرایز دی خو زما دپاره ډېر زیات غټ دی ځکه چې په معاشره کې داسې خلک شته چې کله ورته د اخلاص په پرده آواز وشي نو هغه د خپلو خوشحالو نه چې څونه هم کېږي خپلې خوشحالۍ تل عمر د خپلو بچو نه یو یو نوڼی راشوکی او داسې خلکو سره شریکوي هغه وړوکی غونته سرپرایز به دله هم د پروګرام په اخره کې در کوم بابا ناست دی زنګ سره دو سره به یو څو خبرې کوو لیسټ به د سر پړاوه زموږ سره اوسئ بابا السلام علیکم څنګه چل خیر خیر دی ټول اول خو بابا دکان دې مبارک شه تاسو دې مبارک شي چې تاسو په مدد تاسو په کرامت باندې موږ دې ځای ته راورسېدو کنې د ما خو غریبي ده نه مې څه شته او دغه 5 لوڼه مې د ماشومانې او تاسو په برکت باندې چې ما سره سایکل و زم د پولونه خلاص کړم او تاسو ما سره دا امداد وکړه د ما سینه خرابه ده ګردې مې خرابې دي او ستاسو په همت او په برکت باندې دا شی ما سره وشو چې تاسو نه وای نو ما به څه کول په دې کې د ټولو نه بابا د ټولو نه غټ لاس د ټولو نه غټ کردار ډېرې مرستې پکې د مسافرو دي هغه مسافر ډېر ډېر په دعاګانو کې یاد ساته بالکل خدای دې ټولو سره ښه وکړي الله چې موږ سره امداد کوي خدای دې د دوی سره امداد وکړي ولې چې ما څه اسره نشته ده یو خدای مې اسره ده همدغه اسره مې وه چې بس ما له خدای دکان هم راکړو هر څه یې راکړی تاسو په برکت تاسو په کرامت باندې دا هر څه میلاو شوي دي ما ته او الله دې بار خلکو سره هم ښه وکړي چې موږ سره نور امداد وکړي موږ غریبانان یا عاجزانان یې بې وسه یې ناچاره یې زامن نشته ده
دغه نوړه مې دي او د کرایي په کور کې ناست یم نو بس دغه شی ده بچي الله دې تاسو سره هم ښه وکړي او الله دې دغه خلکو سره ښه وکړي چې موږ سره امدادونه وکړي امين. خاملګرو تاسو سره بوس لیست پړاو کوم مسافرو کوم غیرتمندو پښتنو چې بابا ته پیسې را لګلې دي داغه پیسو د برکته تاسو هغه خوشاله د برکته هغه را لګلې خوشاله چې کوم تاسو را لګلې دي بابا لا هغه په سزه کې استعمال شو هغه تاسو لیدا لیست سره شیر کوو چې چا څومره تعاون کړي د بابا سره او بیا به مزید هم زموږ سره د کلی ډیر خسته خسته مشران کشران ډیر خلک موجود دي دوی نو هم یو څه تاسو کو د بابا په اخلا د علاقې په اخلا د دکان په اخلا او لیست نه بعد ان شاء الله تاسو سره خبرې ترې کوم. خاملګرو زموږ سره چې کوم ملګری تعاون کړي الډن بابا د پاره زمونږ یو نامعلوم ملګری دی د لډن سره تعلق دی 500 روپۍ یو بل ملګری دی د سره هغه د طرف نم 500 روپۍ او رنگزیب صاحب د سره د اماندر 1000 روپۍ زنګ سره یو سیکل والا ملګری دی د درګې نه 500 روپۍ شوکت علي صاحب د ګلګت نه 5000 روپۍ جنید صاحب د یو کې نه 5393 روپۍ شفیق صاحب د بار نه 5000 یو نامعلوم ملګری دی 3000 روپۍ ابو رحاب زمونږ سره 5000 روپۍ ډونیشن کړی د اماندر سره تعلق دی او خان الله صاحب د قطر نه 10000 روپۍ لال محمد افریدی 3000 او محمد دراز صاحب د دوبۍ نه 4400 روپۍ بیا څنګه سره د عمران صاحب لیست د ریاض سعودي عرب نه لاست نمبر 0917 10 ریال مینا سعودي عرب نه 100 ریال ابو احمد صاحب 100 ریال لاست نمبر 0412 30 ریال سہیل صاحب 100 ریال عقل 20 ریال ابو فهد 50 ریال اسد الله صاحب 30 ریال ابو محسن 30 ریال غلام اصغر 51 ریال نور رحیم صاحب 20 ریال خان مشماڑی 100 ریال جمیل محمد 50 ریال عمر زمان 20 ریال لاست نمبر 905 10 ریال ابتاب صاحب 20 ریال لاست نمبر 1228 100 ریال ظفر صاحب 10 ریال وارث 10 ریال لاست نمبر 3255 50 ریال ابو احمد او داغه ملګرو طرف نه 100 ریال لاست نمبر 314 100 ریال فضل مولا 100 ریال او لاست نمبر 0584 25 ریال توتی مخبز شار سلام نظر سره ملګری دی عمر زاده صاحب طرف نه 10 ریال عمران صاحب 2 ریال شوکت صاحب 2 ریال نبیل 10 ریال ناصر 10 ریال احمد صاحب 10 ریال عمر زاده 6 ریال توتی 10 ریال بخت رحمان 10 ریال او امجد صاحب طرف نه 10 ریال یا څنګه سره د ابرار صاحب لیست د سعودي عرب جدینا محمد ارشاد او عادل صاحب طرف نه 100 ریال نامعلوم ملګری دی 40 ریال یو بل ملګری دی نامعلوم 50 ریال عثمان سے 50 ریال سردار رضوان 80 ریال لاست نمبر 393 50 ریال پیاز سے 20 ریال نامعلوم 20 ریال او ہدایت سے زموږ سره دی 20 ریال دین علاوه زموږ سره د جمعه خان صاحب لیست د ریاض سعودي عرب نه نور اسلام سے 50 ریال یونس سے 50 ریال او صاحب ګل صاحب د طرف نه 115 ریال زموږ سره جنید عزیر صاحب لیست د ریاض سلطانی نه اصغر افغان صاحب د طرف نه 30 ریال حمید الله صاحب 33 ریال لاست نمبر 642 100 ریال فردوس افریدی د طرف نه 357 ریال او ګل محمد صاحب د طرف نه 20 ریال کاظم سره پلکنات صاحب د ریاض سعودي عرب نه لاست نمبر 75 38 50 ریال لیاقت صاحب 100 ریال ابو احمد صاحب 100 ریال لاست نمبر 345 25 ریال خان 25 ریال او یو نامعلوم ملګری دی زمونږه 35 ریال بیا څنګه سره د کفایت صاحب لیست د ریاض سلطانی نه چې لاست نمبر 972 وته 100 ریال حواله کړی دي سمیع الله صاحب د زمونږ سره د سعودي عرب دمام نه سلیم بھائی د طرف نه 50 ریال او شایان صاحب د طرف نه 50 ریال بیا څنګه سره جاوید صاحب د القاسم نه چې لاست نمبر دی 5654 10 ریال فضلی سبحان صاحب د زنګ سره د دوبۍ نه چې عیسی خان بھائی وته حواله کړی دی 10 ریال سلمان صاحب د زمونږ سره لاست نمبر 0066 50 درهم نامعلوم زمونږ ملګری دی په جیرې نه 60 درهم انور ګل صاحب د زنګ سره د دوبۍ نه نگزاده 50 درهم او نامعلوم یو ملګری ورته 20 درهم حواله کړی دی څنګه سره سمیع الله صاحب ته په دوبۍ کې زمونږ خو ګرور دی چې نو مینه ظاهر کړی هغه ته 400 درهم حواله کړی دی علمگیر مل چې څنګه د ملیشیا جوهر بارون نمائنده دی هغه ته لاست نمبر 80 40 210 رنگه ور کړی سلمان صاحب 250 رنگه عابد خان 20 رنگه لاست نمبر 0413 20 رنگه پیر احمد شاه 30 رنگه او لاست نمبر 3199 د طرف نه 10 رنگه څنګه سره رحیم زاده صاحب د ابو ظبی مصفنا مشتاق محمد 10 درهم منظور عالم 10 درهم مراد صاحب 10 سلمان صاحب 10 मोहम्मद जुबैर 100 कादर एक हमारा इंडियन भाई है उसकी तरफ से 50 दरहम असद एक हमारा इंडियन भाई उसकी तरफ से 50 दरहम गुफरान साहिब की तरफ से जो हमारा इंडियन भाई है 50 दरहम और आबिद एक हमारा और इंडियन भाई है उसकी तरफ से भी 50 दरहम यो नामालूम मलगरे दे 5 दरहम रियाज कारी 10 हयातुल्लाह से 30 दाऊद से 100 नियाज मोहम्मद 30 रहीम ज़ादा 15 और नामालूम मलगरे दे 10 योबल नामालूम मलगरे दे 10 योबल नामालूम मलगरे दे 5 योबल मलगरे दे चिन्नो में नजर करे 5 दरहम और यो नामालूम मलगरे बल दे चे द्रीनिम दरहम और कड़ी यो मलगरे बल दस दे 2 दरहम यो बल मलगरे 2 दरहम यो बल मलगरे 4 दरहम यो मलगरे बल दस दे यो दरहम और यो मलगरे बल दस दे 5 दरहम और मंसूर बेंगा से तरफ में 50 दरहम फरमान अली से 15 दरहम और मुश्ताक अहमद तरफ में 15 दरहम बाबा जी तेरा ले गई खास सुबानुल्लाह अब्दुल शकूर से लिस्ट जमंग सरा दे इस्माइल तरफ ना 50 दरहम यो नामालूम मलगरे दे 100 उमर से 5 खान मोहम्मद 2 लास्ट नंबर 40 68 30 लास्ट नंबर 24 67 20 लास्ट नंबर 404 10 लास्ट नंबर 895 20 लास्ट नंबर 78 43 10 लास्ट नंबर 53 74 5
लास्ट नंबर 4830 लास्ट नंबर 3102 5 लास्ट नंबर 3916 10 और लास्ट नंबर زموږ سره دی 2423 5 بیا زموږ سره سرتاج صاحب دی د دوبۍ نه، ارشد احمد صاحب د طرف نه هغه ته 100 درهم حواله کړي دي. بیا زموږ سره دی سامد جوشي د دوبۍ اورلاند نه، سعد افریدي د طرف نه 300 درهم او ابرار صاحب د طرف نه 145 درهم. بیا زموږ سره مسعود الرحمن صاحب دی د ابوظبي مصطفی نمبر 17 نه، اسحاق صاحب د طرف نه 10 عبدالشکور صاحب 10 او حمدان صاحب د طرف نه 20 درهم. ها زموږ سره اکرام صاحب دی د بحرین نه، چبو حمدان صاحب د طرف نه 5 دینار، سمیع الله صاحب 8 دینار، نصیب خان 7، بختی گل صاحب د طرف نه 18 دینار، سید خان 25 دینار، عنایت سے 5 دینار، امراد علی 5، فضل ربانی 5، قائد علی سے 5، اختر علی 10، یو نامعلوم ملګری دی چې هغه 5 دینار حواله کړي دي. څنګه سره بخش عزیب صاحب دی د یمبونه، محمد شفیق د طرف نه 50 ریال او اسرار خان د طرف نه 50 ریال. بیا زموږ سره نعیم الله صاحب دی د یمبونه، लास्ट नंबर 309 5 लास्ट नंबर 70 91 14 फवाद से 5 लास्ट नंबर 062 5 लास्ट नंबर 916 2 देरन नादर 90 नामालूम 2 मोहम्मद रशीद 2 लास्ट नंबर 45 1 दरहम रहमत शेर 35 इम्तियाज 20 नामालूम 6 यो बल मलकर नॉमिनेटर करे 7 शेर रहमान से 12 नामालूम 7 लास्ट नंबर 304 16 लास्ट नंबर 599 5 खान वली 5 अब्राहम 13 लास्ट नंबर 889 4 अरशद अली 6 निसार अली 5 अब्दुल कबीर 5 शाह अली 4 मोहात खान 2 जुबैर 5 मोहम्मद शेर 2 मोहम्मद रिफाकत 2 नामालूम 5 लास्ट नंबर 99 40 5 लास्ट नंबर 815 3 यो नामालूम मलगरी दे 5 यो बल नामालूम मलगरी दे 7 लास्ट नंबर 100 दे 7 दरहम लास्ट नंबर 500 दे 2 दरहम आबिद से 10 दरहम और रहमान से तरफ ना 50 लास्ट नंबर 57 23 61 लास्ट नंबर 19 85 4 बिलाल से 5 जैन नौरीन 3 लास्ट नंबर 36 31 5 सुहेल बकाला डोग्राम 35 सैयद खान 40 असमत खान 5 मंजर 10 मुहर्रम से 5 मोहितुल्लाह 5 नवाब लाला 10 सिराज 1 हबीबुल हक 5 लास्ट नंबर 018 5 जियाउल्लाह 10 मंजर से 10 और नामालूम अमल करे दे जमुंग सरा 10 रियाल दे बाबाजी लरे गेली खमल करो दे टोलू पैसों ना जमुंग सरा दे बाबाजी जोड़ी शवी दे 2,10,335 रुपए दा टोलू पैसे चिकमल गुरा ले गेली दे देना जोड़ी शवी दे 2,10,335 रुपए जमुंग सरा बाबाजी हम मौजूद दे जमुंग दे क्लास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दा लडन यो नुमाइंदा अवैस खान हम मौजूद दे बाबाजी ने वैसो त पूछू न कहो अवैस ने वैसो त पूछू न कहो दे कली सखाइस्ता खाइस्ता मशरान कशरान ना सर दी बाबाजी दारा तो आया दा कम लिस्टों चिमी हुए न पदे के चा यौ रियाल ले गले दे चा द्वारा ले गले दे मुसाफर दे दुनिया द गोट गोट ना खपले हम ژوند सख्त न दे खुदा खपल बचो د रزق نه یو نه را شو کول دا تاسو ته را لګلی دا پاغه پیسو باندې تاسو ته د دکان شو دا کیبین درته جوړ شوی دی فریزر او بوتلې سمره چې هم راشن وغیرہ د دې سمره مطمئن یې او نن د دویم ورځ د دکان نو کار څنګه دی او لری چې مخ په وړاندې بر دې دکان د برکت استا ژوند په سہولت سي استاد هغه بچیانو ژوند په سہولت چې هغه مسافر چې کوم پیسې را لګلی دا په سمره خزه کې بکار را لې هغه وسونه پر امید چې مخ په وړاندې استاد ژوند لاړ شي دا وي خوشاله کی او کله خدای نه خیری کنه زب مخ په وړاندې زم که خیری خپل مهنت وکوم خپل بچو له رزق پیدا کوم او الله دې هغوی سره هم ښه وکړي الله دې تاسو سره هم ښه وکړي او الله دې دا ټولو مسلمانانو سره ښه وکړي چې دومره رحم او دونه صله رحمي تاسو وکړله چې زه هم د مصیبتونو نه بچ کړم او د ما دا باقي ژوند به ښه تېر شي او دا الله نه ډېر شکر ګزار یم په دې خبره باندې او ستاسو مشرانو او کشرانو ټولو نو زه خوشحاله یم او بهر مسافر دي د هغو سره د الله ښه وکړي او الله دې د هغوی سره ډېر مدد وکړي چې یوه روپۍ دوه روپۍ راشو کولی دي او ما سره یې دومره امداد وکړو ویس خانه دا راته ووایه شهزاده ستا خو کور کلی دی د دې دکان نه د شاته کور دی دلته هم دکانونه هم دي او د دې بابا سره د مخکې نه هم ډېرې مرستې دي د اخلاص یو نماینده هم یې څونه امید دي په دې کمزګي چې دا دکان شوی دی د علاقې د خلکو چاپېرچل ورسره څومره دی د دکان به مخ په وړاندې لاړ شي بابا د سیکل هغه دور هم تا لیدلی او نن الحمدلله د خپل دکان مالک دی نو څونه د ده په ژوند کې درته ښکاري چې د مسافرو هغه یو ریال یوې روپۍ څونه بدلاو راویستو په دې باندې مسافرو ته څه وینا ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا باباجي خو زه ډېر د نږدې نه پېژنم او د دې مستحق و بس هغو ته خپل دغه میلو شو اوس به مونږ دعا کوو چې دا په مخکې لاړ شي مونږ د اخلاص ویلفیر شکریا ادا کوو چې د باباجي سره دومره تعاون وکړو او د مسافرو ډېره شکریا ادا کوو چې باباجي سره دومره تعاون وکړو ښه ملګرو زنګ سره د دې محلې یو بل ځوان هم موجود دی شهزاده دا راته ووایه چې کومو مسافرو پیسې را لېږلې وي
چا 1 روپۍ چا 1 ریال چا 1 دینار هغه پیسې مونږ راواغستې دی باباجي لم په دې ځای کې دکان وکړو دا خو د کلي منځ دی او باباجي به تاسو په خپل پروګرام یا کتلی وي یا نه په کرایه سیکل باندې به پولې خرڅولې ژوند یې ډېر د سختۍ سره و. اوس څونه ګڼې چې په دې دکان باندې به د ژوند څونه په راحته شي د دې علاقې خلک به د سره څونه سپورټ کوي او د دکان مخ په وړاندې چې لاړ شي نو څونه د ښکاري چې د بابا د ژوند به د دې سره په سهولت شي. ډېر بابا چې ډېر غریب انسان دی د سره چې څونه زموږ د طرفه یې دونه به ورسره ښه کوو دې لپاره پکار ده چې د هر طرفه د سره امداد وشي دا والا اخلاص ویلفیر والا دا شی کړی دی خدای دې هغو سره ښه وکړي. السلام علیکم رو. وعلیکم السلام. څنګه خیر شهزاده دا راته ووایه کوم بابا چې ستاسو په دې محله کې دکان کولو شو که نه د اخلاص په لار د مسافرو هغه رالېږلې امانت او بابا ته موږ په دې طریقه باندې حواله کړو بجای د دې چې نغدي پیسې مو ورکړې وي څونه مطمئن یې دا د کلي منځ دی دا دکان به په څنګه طریقه وچلېږي د دې بابا 15 لوریانې د زمانې نشته د کرایه په سیکل به یې پولې خرڅولې نو هغه ژوند او دې ژوند کې څونه بدلاو راغی او د ده د ژوند په مخ په وړاندې د دکان او ستاسو به ورسره څومره مرستې انشاءالله دا خو ډېره ښه خبر ده اخلاص سوشل ویلفیر ارګنایزیشن چې دی دا یو ډېر ښه ویلفیر دی مطلب دا پلاح ده که نه د انسان د پلاح دپاره کار کول دا ډېر لوی هغه زموږ چونکې معاشره داسې ده چې دلته څوک د چا فلاح دپاره څوک ویلفیر دپاره څوک کوشش نه کوي دا ډېره ښه خبره ده او انشاءالله کاکا ته به انشاءالله دلته مطمئن به او باقي رزق چې دی الله طرفه دی که نه چې څومره انسان رزق یې هغه به ورته میلاویږي انشاءالله. تاسو به ورسره څومره سپورټ انشاءالله فل 100% زموږ سپورټ دی ورسره انشاءالله او دا داسې ځای دی چې لکه دا زموږ مین ایریا ده انشاءالله دکان به هم ښه چلېږي او چې څومره وس زموږ نه کېږي انشاءالله کوشش به کوو چې دې سره دغه وکړو ویلفیر. دا لډن ډېر تکړه خلک دی ځکه زه چې رالم نن یې پیله ورځ دویمه ورځ ده د دکان خو چا وله روټۍ رایستې او بابا ښه په سور کې ناست او تودې روټۍ ته انشاءالله دا یو ورځ نه ده دا انشاءالله لکه زموږ د دې محلې داسې حساب دی چې څومره غریب طبقه ده که نه هغوی سره لکه هر انسان د خپل وس مطابق کوشش کوي چې دغه ورسره وکړي ښه والي ورسره وکړي بهتري راولي انشاءالله یا یو ورځ نه نور ورځ به ورته انشاءالله میلاویږي او چې د هر کور چې څومره چمګاونډ دی که نه زموږ چمګاونډ ډېر ښه نو کاکا د څه مسلې انشاءالله دلته چمګاونډ کې ویلی شي دلته زموږ غازیخیل جومات دی دلته راتلی شي څه مسلې انشاءالله کلیر کېږي به ورته انشاءالله. پیپسیان به د بازار نه نور نه راوړی بابا لم فریزر راوړی دی او چې دا 15 روپۍ دی ګټې خپلو بچو له به ماښام وړي نو پیپسي به د بل ځای نه نه وړی ښه باقاعده انشاءالله ولې به بل چا نه وړو چې کاکا پې خیر کېږي زموږ به هغه څه کوو انشاءالله. ډېره مننه. ښه ملګرو تاسو پروګرام وکتو کومو مسافرو چې پیسې رالېږلې وې د بابا سره هم خبرې اترې شوې دکان هم تاسو ولیدو د کلي څخه ښایسته ګلالیانو سره هم خبرې اترې شوې او دا لډن ډېر تکړه خلک دی انشاءالله د دې بابا سره به پوره مرسته وي دا دکان به مخ په وړاندې ځي او د بابا هغه ژوند هم تاسو لیدلی او دام هم ولیدو انشاءالله زه ډېر پر امید یم چې میاشت بعد 2 میاشتې بعد راځم دا دکان به هم ډېر زیات کامیاب وي الله تعالی دې بابا له صحت ورکړي ځکه چې لوریانې دي زامن یې نشته چې خپل کور مخ په وړاندې بوځي او د دې علاقې خلکو ته به هم یو خصوصي ریکویسټ دی زموږ د اخلاص ته طرفه یو التجا ده بجای د دې چې د یو ځګې بل ځګې نه سودا راوړي په دې سوچ د بابا نه سودا ویسي چې دا یو ډېر مستحق انسان دی مسکین دی د خدای یو داسې عاجز انسان دی چې په 50 روپۍ کرایه به د کرایه سیکل چلو په هغې به یې پولې خرڅولې الله تعالی دې د مسافرو سره ډېر ښه وکړي چې هغوی وله د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی روشو کوله بابا د خپل کاروبار خاوند خوشو خو اوس باقي ذمهواري د دې کلي د خلکو دا چې دوی ورسره مرستیال اوسي او دا دکان مخ په وړاندې بوځي تا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د مسافرو هغه پیسې یو ځل بیا په داسې ځای کې ولګېدې انشاءالله چې که سبا مسافر وي که نه وي ژوند وي که نه وي ژوند خو هېڅکله هم وفا نه کوي خو انشاءالله چې د بابا د دکان جمدی وي نو ستاسو دپاره به یو صدقه جاریه عمل وي الله دې وکړي چې د اخلاص غونته ادارې تل عمر جمدی وي زموږ داسې ښایسته مسافر تل عمر جمدي وي چې د اخلاص غونته ادارې سپورټ کوي په خپل ځان ډېر خیال ساتئ د کیمرامین عمر ایاد سره الیاس سهار لور کوي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.